أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال إني أحدث نفسي بالشيء لأن أكون حممة أحب إلي من أن أتكلم به قال الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة. دا وسوسو په باره کې دا احادیث دو درې ورځې مسلسل تذکره وشوه. د شیطان د طرف نه د ګناه خیالات ذهن ته راتلل او د هغې اراده کول، دغې ته مونږ د وسوسو نوم چې دی نو هغه ورته په دې احادیثو کې ویلی شوی دی. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه صحابي رسول دی، هغه فرمایي چې یو ځل د پیغمبر علیه السلام محفل ته یو سړی راغی، ورته ویې د الله پیغمبره دې زړه ته مې داسې خبرې راځي، داسې خیالات راځي، داسې غلط غلط او ګنده ګنده منصوبې مې ذهن ته راځي چې ستا په مخ کې ویمه نو دونه راته ګران ښکاري ویم چې ایسته ایره شوی وی، خو چې ستا په مخ کې مې دا خبره نه وي کړې، ویمې نه خو دا خیالات مې ذهن ته راځي چې په دې به ما الله نیسي که نه به مې نیسي. نو پیغمبر علیه السلام ورته ویې د الله شکر دی چې د الله تعالی په موږ ډېر لوی فضل او احسان دی چې دا خبرې چې دي نو دا الله تعالی په وسوسه کې حسابوي، یعنی په دې باندې الله تعالی نیول نه کوي. کوم خیالات چې په زړه کې راځي او د هغې عملي مظاهره سړي نه کړي، د هغې پورې الله تعالی دا د سړي په ګناه کې نه حسابوي. نو د الله شکر ایستل پکار دی چې د شیطاني وسوسې نه الله تعالی موږ په نیوکړې نه محفوظ کړي او چې دا خیال چې د سړي په ذهن کې راځي، دا وسوسې او دا منصوبې په ذهن کې جوړوي او عملي کړي نه او د نه عملي کولو طرز عمل اختیار کړي، نو دا د انسان په دې بدن کې دوه قوتونه دي او هغه دوه قوتونه رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ذکر کړه چې یو سړی هغه دی چې هغه د شیطان په کنټرول کې دی او یو سړی هغه دی چې هغه د ملایکو په کنټرول کې دی. مخکې بل حدیث کې مو لوستی وو چې الله تعالی د هر انسان سره یو ملائک او یو شیطان چې دی نو دا د دې هر انسان سره موجود دی. ملائک په خیر باندې سړی آماده کوي، د خیر خیالات ورته راچي، او شیطان چې دی نو هغه د شر خیالات راچي. نو دا داسې شو لکه دا یو سړی چې د شیطان په حفاظت کې دی او دا بل سړی چې د ملائکو په حفاظت کې دی. نو د شیطان هم د انسان په ارادو باندې کنټرول شته او د ملائکو چې دی نو د هغې هم په دې باندې کنټرول شته. نو د شیطان د کنټرول نه مراد دا نه چې ګنې دومره زورور دی چې سړی په زور په ګناه آماده کوي، یعنی د شیطان د کنټرول مطلب دا دی چې شیطان انسان سره وعدې کوي د شر، امیدونه ولا ذهن ته راولي، خیالات ورته د ګندګۍ او د ګناهونو راولي او د حق نه د اړولو خیالات ذهن ته راولي. او ملائک چې دی نو هغه د انسان سره د خیر وعدې ورسره کوي، ښه خیالات ذهن ته راولي او د قرآن او د حدیث او د حق د رښتینې ګڼلو خیالات ذهن ته راولي. نو چې کله یو سړي په ذهن کې دا محسوس کړه چې او زما په دې بدن کې، زما په دې ذهن کې، زما په دې زړه کې، زما په دې دماغو باندې دا خبر هم راځي ذهن ته او دا خبر هم راځي او دی په دې پوهېږي چې دا یو کار د ګناه دی او دا یو د خیر دی چې اوس دا خیر دا وکم که شر دا وکم. نو چې کله دا ذهن ته راتلل شروع شو، د دې مطلب دا دی چې د په ذهن کې د په دماغو کې کشمکش شروع دی، نو په دې دی دا د الله تعالی شکر وباسي. فلیعلم انه من الله، نو پوه دی شي چې دا ورته ملائک وایي چې دا کار مه کوه، دا کار مه کوه. او که یو سړي په ذهن کې اړولې دا راځي نه چې ګنې دا خیر دی، خو بس د شر خیالات ذهن ته راځي او ایسته پې ور رواني. نو چې کله د شر د شر ارادې او خیالات د په ذهن کې غالبي، نو فلیتعوذ بالله من الشیطان الرجیم، نو دې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي چې د شیطان نه محفوظ شي. ځکه چې شیطان ګوره د غریبۍ نه سړی رهي، د زنا او د بدعملۍ طرف ته
راکاږي. نو د شیطان د وسوسو په ټیم کې د الله تبارک وتعالی سره د شیطان نه پناه غوښتل پکار دي. بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي پیغمبر علیه السلام وی چې د خلق همیشه د یو بل سره د توتو مې کوي او د یو بل نه خله خله کې تپوس کوي چیرې دا شی چا پیدا کړی دا شی چا پیدا کړی. نو دا خو خبره ده چې جواب یې درشي چې الله پیدا کړی. خو کله کله دا انسان دونه په دې سوال کې ډاډه شي چې دی وایي من خلق الله، دا الله چا پیدا کړی. نو پیغمبر علیه السلام فرمایل چې داسې خیال کله راشي نو دا خیال وز د شیطان دی چې دا د شیطان دی. نو پور نو وایي الله احد الله الصمد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الله یوازې دی ذات صفاتو کې بے نیاز دی، نیاز بنا نه لري، د چا نه پیدا نه دی، څوک ته پیدا نه دی. هغه کریټ کړي دي دا ټول خلق، تخلیق یې کړی دی. نو چې تخلیق یې کړی دی نو د هغه اندازه موږ نه شو لګولی په خپل عقل او خپل فکر باندې. او بیا یې داسې کار وکړي چې بیا دې کیم طرف ته یو درې ځل لاړې توکي. دا لاړې توکل انتهایي د نفرت انداز دی. چا طرف ته چې لاړې توکې یا په چا لاړې ورتوکي نو دا د هغه نه د نفرت اظهاري. نو ته چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وې یا الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وې او لاړې توکي ګس طرف ته نو دا لکه شیطان نه تا نفرت وکړو نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویا او په دې طریقې باندې الله تعالی په پناه کې ځان ورکا. او دغه شانې حضرت انس فرمایي رضی الله عنه هغه وی چې دا خلق همیشه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې خلق د یو بل نه تپوس کوي چې دا د الله مخلوق دی، دا د الله مخلوق دی، نو الله چا پیدا کړ. نو کله وی چې دا څنګه پیدا شوی دی او دا ولې پیدا شوی دی، بیا دا سوال نه پیروشي دا څنګه پیدا شوی دی او ولې پیدا شوی دی. زموږ په دې دور کې هم خلق د یو بل نه تپوس کوي یار په دې کې څه حکمت دی چې دا الله ولې پیدا کړی، چې پیدا کړی چا دی او بیا وایي دی ولې پیدا کړی. نو الله پیدا کړی زما پکې څه کار دی، ولې پیدا کړی، وایي نه حکمت پکې څه دی، علت یې څه و، سبب یې څه و. نو دا خبرې چې دي چې کله دا موقع راځي نو تیار ورته اوسېږه چې نه چې شیطان دی په بله لار باندې روان نه کړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم محفل ته یو هلک راغی او ورته ویې د الله پیغمبره زه چې په مانځه ودرېږم نو او تلاوت شروع کړم مونځ شروع کړم نو په دې مانځه کې ما ته داسې خیالات راځي چې زه یم چې یو رکعت مې وکړو که دوه مې وکړو که درې مې وکړو چې ګډ وډ مې کړي. نو یم چې ایسته مې دا سلام وګرځولی او بېرته مې راسره کړی. نو چې زه په داسې ټایم کې څه وکړم، عام طور زموږ په دور کې د ټولو خلکو سره دا شی کېږي. په هغه وخت کې به چېرته د بعضو سره کې د توجه او دغه به ډېر و، په دې وخت کې د هر انسان سره دا پوزیشن. نو چې د پیغمبر علیه السلام نه هغه تپوس وکړو چې په دې حالت کې زه څه چل وکړم. نو پیغمبر علیه السلام ورته وی چې ذاک شیطان دا تا ته چې وایي چې دا دې دوه دي کړي درې دي کړي څلور دي کړي دا سره دا شیطان دی. فاذا احسسته کله چې ته محسوس کړي چې شیطان داسې راشي متعوذ بالله منه د الله سره پناه وغواړه. وتفل علی یسارک او کیڼ طرف ته توکاڼې وکړه ثلاثا درې ځل توکاڼې وکړه. نو په مانځه کې خو څوک لاړې نه توکي، چېرته به یې توکي؟ په مانځه کې مطلب دا چې د توکاڼو انداز جوړ کړه، د لاړو توکلو انداز جوړ کړه، داسې انداز وکړه. او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا چې دی نو په خیال کې راولو. دا صحابي وایي چې کله ما دا کار وکړو نو اذهبه الله تعالی عني، الله تعالی بیا شیطان زما مخې ته نه دی راوستی. او حضرت قاسم یو بل صاحب دی هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو هلک تپوس وکړو چې ای د الله پیغمبره زه خطا کېږم په مانځه کې او ډېر خطا کېږم، لږ نه مسلسل خطا کېږم، سم سلیمان نه جوړ شوی مسلسل خطا کېږم. نو پیغمبر علیه السلام ورته وویل سلام مه ګرځوه، شیطان دقې ته تا ته دغه خیالات راولي چې تا د الله تعالی نه بې توجه کړي. په مونږ باندې اکثر داسې کېږي چې مونږ یار راځي سلام وګرځوه، پته نه لګي چې یو مې کړی که دوه مې کړي که درې مې کړي. نو په دغه ټایم کې شیطان په خندا شي چې څنګه چل لږ ټایم خو مې غافل کړی که نه. نو پیغمبر علیه السلام وایي سلام مه ګرځوه، خپل ذهن ته سوچ وکړه چې ستا په کومه خبره ډېر یقین و بس حقه پوره کړه. که تا په دوه خیالات یو مې کړی که دوه مې کړي چې په کومه د ډېر یقین و بس حقه کوه، که یو مونونو یو سر ته ورسوه دویم پسې وکړه. او که تا وایې چې دوه مې کړي دي نو بس په دوه باندې بس اتحیه به کښېنې خپل سلام به وګرځئ سدسه به وکړې. خو که وروسته ورته پته ولګېده چې یاره واقعي یو مې کړی دی
یا په دې مانځه کې ورته پته ولې چې واقعي یو مې کړی دی نو بیا خیر دی بیا چې چلو که بیا ورسره دویم ټل که ورسره خو سلام مه ګرځوه او که وروسته ورته پته ولې چې یو مې کړی دوه مې کړي درې مې کړي او په مانځه کې پته ولې چې خبره یقیني ده نو خیر دی بیا یې اعاده وکړه یعنې بېرته یې بیا د سره وکړه خو چې داسې نه راغلي یقین دی نه راغلی په خپل دغه باندې د شیطان په دې لمسه باندې سلام مه ګرځوه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل امضي فی صلاتک مونځ جاري ساته فإنه لن يذهب ذلك عنك حتى تنصرف دا شیطان ستا د خوانه د هغې پورې نه دی چې سلام دی نه ګرځولی نو چې سلام دی وګرځاو بس بیا را شیطان دی د خوانه روان شي نو شیطان نو سلام مه ګرځوه او چې د مونځ د تمامولو پورې خپل عمل جاري وساته دا مفهوم شو الفاظ اوس زده کولو خواري وکړي وعن ابن عباس د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نے روایت دے وی ان النبی صلی الله علیه و آله وسلم چې نبی صلی الله علیه وسلم چې جاء راغه هود د خواله رجل یو سړی فقال ورته وی انی ذا احدث نفسی زما پزړه کې ډېر خیالونه راځي احدث ز بیانوم نفسی ځان ته بشیء د څه چیز لأن چې اكون ذا شم هممتن سکاره ایرا چې زه ایرا وسکاره شمه احب دا مې ډېر خوښ دی الی ماته من د دینه ان اتکلم چې زه بیان کړم به دا خبره تا ته قال نو پیغمبر علیه السلام ورته الحمدلله د الله شکر دی الذي هغه الله رد چې هغه حساب کړی دی امره داسې کار الی الوسوسه وسوسه کې داسې کار الله تعالی واپس کړی وسوسې ته یعنې دا حساب کړی په وسوسه کې یعنې په دې باندې الله تعالی نیول نه کوي د بل حدیث کی فرمائی وعن ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنہ روایت دی قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ان بیشک للشیطان د شیطان لمتن کنټرول له او تصرف دی ابن آدم په ابن آدم باندې د آدم علیه السلام په بچو باندې وللملک او د ملک او د ملک یعنی د ملائک لمتن داغه هم تصرف دی نو فاما لمت الشیطان د شیطان تصرف دا دی چې فاعاد بالشر وعده کې خلق ته شرونو وتکذیب بالحق او وعده کې خلق ته د تکذیب بالحق د حق د نه منلو واما لمت الملک او کم چې د ملائکه هغه تصرف دی نو فاعاد بالخير هغه سړي زړه ته خیر خبري راوړي وتصدیق بالحق او د حق د رښتیا ګڼلو فمن وجد ذلك چې دا انداز په ځان کې محسوس کو فليعلم پدې پوه شي انه چې دا خبرې من الله د الله طرف نه دي فليحمد الله نو بس د الله حمد دی وي ومن وجد الاخرى او چې د دین علاوه بل څه محسوس کړو یعنی د شیطان دا تکذیب او شر محسوس کو فلیتعوذ دې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وي ثم قرأ بیا پیغمبر علیه السلام اولوستو الشیطان یعدکم الفقر شیطان تاسو یری د غریبین او یامرکم بالفحشاء او حکم درته کوي د فحشاء د بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د شیطان د وسوسو په ټیم کې د الله تعالی سره پناه غواړي څنګه وعن ابي هريره رضی الله عنه د حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت ده ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قالو فرمایل لا يزال همیشه دی الناس خلق يتساءلون دی وتپوسونه کوي د یو بلنا حتی تر دې یقال انسانان د یو بلنا تپوسونه کوي حتی یقال تر دې چې یو ته ویل شي هذا خلق الله دا شی الله پیدا کړی الخلق دا چیز دا مخلوق پمن خلق نو چا پیدا کړی دی الله تعالی نو فاذا قالوا ذلك اکل چې د سړي فکر او خیالات دونه ګډ وډ چې د الله متعلق دا سوچ شروع کی نو فیقولوا بیا داسې وایي چې الله احد الله یو دی الله الصمد الله بنیاز دی لم یلد بچی نشته ولم یولد د چانه پیدا نه دی ولم یکن نشته له دا کفوا همسر احد اسو ثم ليتفل بیا د لاړې تو کی عن يساره کین طرف ته ثلاث اندرېزل وليستعذ او پنادي غواړي بالله د الله سره من الشیطان د شیطان رجیم رټل شي نه رواه ابو داود دا حدیث ابو داود کتاب کې نقل کړی دی دغه شانې دا شیطان وسوسې چې اچي نو دې ته وایي تیار اوسېږه د شیطان په وسوسو کې را نشي عن انس د حضرت انس رضی الله عنه روایت دی قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لن یبرح الناس
همیشه خلق یتساءلون د یو بل نه تپوسونه کوي حتی یقولو تر دې چې ووایي دي چې هذا الله دا الله تعالی خلقا پیدا کړي دي کل شی هر شي فمن خلق الله الله چا پیدا کړی عز وجل. رواه البخاري ولمسلم او په مسلم کتاب کې داسې نقل دي چې قال الله عز وجل الله تعالی داسې ویلي چې ان امتک ای پیغمبر ستا د امت به لا یزالون همیشه یقولون وای ما کذا و ما کذا چې دا څنګه شوي دي او دا ولی شوي دي دا الله ولی پیدا کړي او دا څنګه پیدا کړي حتی تر دې یقولو چې کله به پکې داسې وایي چې هذا الله خلق دا چې الله پیدا کړی دی دا مخلوق نو په من خلق الله عز وجل نو چې الله به چا پیدا کړی او د مانځه په دوران کې چې کله داسې خبرې ذهن ته راشي نو په مانځه کې به څه کوي نو عن عثمان ابن ابي العاص د عثمان ابن ابي العاص نه روایت دی قال دی وی قلت ما هو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اے د الله پیغمبره ان الشیطان شیطان قد حال دا حائل شو راغی بیني زما و بین صلاتي او زما د مانځه په منځ کې و بین قراءتي او زما د قرات په دوران کې یلبسها علی په ما باندې به دا قرات او دا مونځ ګډوډ کاوه ما به ویل چې دا مې ویلې او دا مې نه دی ویلی نو په ما باندې به دا مونځ ګډوډ کاوه شیطان نو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ذاک شیطان او دغه شیطان دی او په شیطانانو کې قسمونه دي د هر قسمه شیطان ځان له نوم دی نو دا شیطان چې دی ته خنزب ورته وایي خنزب چې دا په منځه کې د سړي خواله راځي نو هر شیطان ته ځان له ګوره دغه په انسانانو کې څوک پولیس دی څوک فوجي دی څوک استاد دی څوک بابو دی څوک سیاسي دی نو دغه شانې په شیطانانو کې قسمه دي مونځ چې د سړي نه خرابوي د هغې شیطانانو نوم دی خنزب نو پیدا اسسته کله چې ته محسوس کړي چې شیطان راغی او دما خیالات یې بدل کړه نو فتعوذ بالله منه د الله سره پناه وغواړه اعوذ بالله پټه ووایه وطپل علی یسارک او د توکانو انداز وکا کین طرف ته ثلاث اندریزل ففعلت نو دا حضرت عثمان ابن ابي العاص وی ما دغه شانې وکړه فاذهبه الله نو دا خیالات زمانه بیا بوتلل الله تعالی عني زمانه بیا دا ها که فرض که وسوسه دونه ډېرې چې سړی مونځ جاري نشي ساتلی نو پیغمبر علیه السلام یې مونځ جاري وساته مخکې دا د وسوسو په خیال اړولې ساتمه او چې ستا په ذهن کې کومه خبره یقیني او په حق باندې عمل وکړه وعن القاسم او د حضرت قاسم نه روایت دی ابن محمد دی وی چې ان رجلا یو سړی سأله د پیغمبر علیه السلام نه تپوس وکړو فقال ورته وی انی ذا اهمو زه وهم راته کېږي په صلاتي په مانځه کې په مانځه کې ما ته وهم کېږي په یکبرو ذالک نو دا په ما باندې ډیر زیات شي دا کوشش ډیر زیات شي نو چې دا را باندې ډېر ګرانه شي فقال نو پیغمبر علیه السلام ویل له هغه ته امضې خپل لمونځ جاري ساته امضې فی صلاتک خپل لمونځ جاري ساته فانه ذکا شان دا دی لن یذهب ذلک دا شیطان ستا رخوانه نه دي عنک ستانه حتی تر دې تنصرفه چې ته واپس شي د مانځه نه مونځ سلام د نه ګرځولی وانت او ته تقول توی ما اتممت صلاتي ما د ما خیال لمونځ پوره ونه کو ما اتممت ما پوره ونه کو صلاتي خپل مونځ نو په دې وجه باندې شیطان تا د الله د ذکر نه او د الله سره مخامخ کېدو نه غافل کول غواړي نو سلام د باندې ګرځول غواړي نو کم از کم سلام مه ګرځوه او په ذهن کې چې ستا کومه خبره یقیني وه په حق باندې روان شه البته که دا درته بیا یقیني پته ولګېده چې مونځ رانه کم شوی دی یا زیات شوی دی او په هغه ټیم کې د سجده سهو موقع نه ده میلاو شوې چې ته پوره هم کې او سجده سهو هم وکړې نو وروسته بیا هغه بیرته رسره کړه او بیرته راوګرځوه الله تعالی دې موږ د شیطان د وسوسو نه محفوظ وساتي الله دې د عمل توفیق راکړي اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين برحمتك